السلام علیکم عزتمن زمونږ د نننۍ معلومات د ګلپاڼې په اړه دی. ګلپاڼه داسې یو حکومتي ځای ته تللې وه چې هغه ځای نه هغه دوربین لګېدلی چې 280 کیلومتر کې تېنه د کابل ښار تېنه پروت دی او هر سړی غواړي چې زه هغه ځای ته چکر ته ورشم، ځکه چې د هېچا دپاره داسې منع نشته چې هغه ځای ته نشي تللی. او ګلپاڼه هغه ځای ته تللې ده او د ټیک ټاک دپاره یې ځان ته ویډیو سازه کړې ده. اوس د پاکستان حکومت نیولې ده او ورته وایي چې یعنې ته دغه ځای ته چا بوتلې او چا ځان ته راغوښتې. عزتمن د دې ویډیو نه مخکې زه ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل دسه سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووایه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې ده. عزتمنو دا ځیرکپا یو څو ورځې مخکې د لنډي کوتل ته تللې وه، هغه ځای کې ورته میچنۍ وه او بیا د میچنۍ چکر دپاره تللې وه. دغه ځای ته هر سړی تللی شي چکر دپاره او چکر وهلی شي. دلته کې دغه ځای کې هغه یو دوربین پروت دی چې د افغانستان ټول بارډر پرې کتلی شي، خو په دغه ځای کې تصویران ایستلی شي خو د ځان نه ویډیو نشي کولی. ځکه عزتمنو چې دغه ځای نه د ویډیو ممنوع ده او ویډیو د ځان نه ایستلی هم نشي کولی. خو ګلپاڼه تللې ده، د ځان یې د ټیک ټاک دپاره د خپله ګډه شوې ده او ځان یې د ټیک ټاک دپاره ویډیو سازه کړې ده. په دغې باندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ډېر اکشن اخیستی دی او ویلي دی چې دې ته دغه ته د ویډیو کولو اجازه چا ورکړی دی او دا دغه ته چا ځان په لنډي کوتل کې میچنۍ ډېر مشهور ځای دی، هغه ته هر سړی د سیل دپاره ځي. نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د میچنۍ مشر ونیولو او ورته وویلې چې تاسو ګلپاڼه دلته کې څه دپاره راوستې وه. د دې په ټیک ټاک باندې دغه شانته د ډانس ویډیو خپاره شوې ده او په دغه ویډیو باندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی غټې اکشن اخیسته دی. عزتمنو د دې د پاسه بیا ګلپاڼه تللې ده، د خپلې صفۍ دپاره یوې تانر ته ورغلې ده او ویلې دي چې یعنې ما داسې څه غټ جرم نه دی کړی چې تاسو ما باندې دومره غټ اکشن اخیستی دی. هر انسان غوښتلی شي چې دغه ځای ته چکر دپاره لاړ شي او ځان نه ویډیو سازه. زما هم زه غوښتل چې دغه ځای ته لاړ شم او ځان نه ویډیو سازه کړم او ما وکړه. داسې دومره غټ جرم خو نه دی. عزتمنو ستاسو څه خیر دی د دې ګلپاڼې په اړه باندې، یعنې دې داسې څه غټ جرم کړی دی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي. پس موږ زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ، ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.